الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوی شل رکعات وی، ځان ته چې کومې تراوی کړي دي دام شل رکعات وی، او درې شپې چې په جماعت باندې کومې تراوی کړي وي دام شل رکعات وی. د دواړو په باره کې یو حدیث واورئ. ځان ته چې کومې تراوی کولې نو دا شل رکعات وی. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في رمضان 20 ركعة والوتر. مصنف ابن أبي شيبة باب كم يصلى في رمضان من ركعة. عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما فرمایلی دی چې په رمضان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعات تراویح کولې. بعض خلق د دې حدیث په سند باندې جرح کوي، لیکن دا سند عملا متواتر دی، او کوم حدیث چې عملا متواتری داغي حدیث په سند باندې بحث ته ضرورت نه. وګوره عقد الجید صفحه 250 او مجموع الفتاوى د ابن تیمیه اتلسم جلد 240 نمبر صفحه. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې په جماعت باندې تراویح کړې وي. د حضرت ابو ذر او د حضرت عائشہ او د حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنهما په صحیح احادیثو کې راغلي دي چې یوه شپه د شپې تر درېمې حصې پورې، بله شپه تر نیمې شپې پورې، بله شپه تر پیشنمي پورې تراویح وکړي. خو دا څو رکعات وي نو په دې احادیثو کې دا رکعتونه مبهم او مجمل دي، او د حضرت جابر رضی الله عنه حدیث ورته تفصیل ده. عن جابر بن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاثة. تاریخ جرجان جل یول صفحه 142. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه راووتلو او خلکو ته 40 رکعات المنځ ورکړو، 4 رکعات فرض او 6 رکعات تراویح، او بیا وروسته 3 رکعات وتر کړي دي. ویکټوري اهل حدیث چې کوم 8 رکعات ذکر کوي د حضرت عائشہ رضی الله عنها په حدیث کې، نو هغه تهجد دي، تراویح نه دي، او د تراویح او د تهجد په مابین کې فرق دی. ویکټوریانو خو د احادیث نور کتابونه نه دي لیدلي، خو په مشکات شرح لیکلي دي. نو دا مشکات دی وګوري، د تراویح باب جدا لګولې او د تراویح باب جدا لګولې په نوم د باب فی قیام شهر رمضان، او د تهجد د پاره جدا باب لګولې په نوم د باب صلات اللیل. هر کتاب د تهجد د پاره جدا باب لګولې او د تراویح د پاره جدا باب لګولې. نو دا احادیث د تراویح په باره کې. ویکټوریان کله کله په دې نیټ کې وایي او په دې فیسبوکونو کې چې د تراویح لفظ ثابت نه دی. نو وجه دا ده چې دوی صحابه نه مني، د صحابه نه دا لفظ ثابت دی، خو دوی د پاره صحابه حجت نه دی، دا چوټه روافیز دي. نو موږ دا لفظ هم ثابتو د صحابه کرامونه. عن ابي الحسناء أن علي بن أبي طالب أمر رجلا أن يصلي بالناس 5 تراويحات 20 ركعة. بیهقی جلد 2 صفحه 490. د ابو الحسنان روایت ده چې حضرت علی رضی الله عنه یو سړي ته حکم وکړو چې خلکو ته 15 تراویحات 6 رکعات تراویح ورکا. 5 تراویحات جمع د تراویح ده. عن شتير بن شكل وكان من أصحاب علي أنه كان يؤمهم في شهر رمضان 20 ركعة ويوتر بثلاث. حضرت شتیر ابن شکل چې د حضرت علی په شاګردانو کې و، خلکو ته به 6 رکعات تراویح ورکولې او 3 رکعات وتر به په جماعت باندې ورکول. د حضرت علی یو شاګرد نه د تراویح لفظ ثابت دی. فرمای عن ابي البختري انه كان يصلي 5 تراويحات ويوتر بثلاث. مصنف ابن ابي شيبه حدیث نمبر 1928. دا د حضرت علی صاحب شاګردو 83 هجری کې وفات شوی دی. ابو البختری فرمایي چې ابو البختری 6 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر کول. نو ګوره د تراویح لفظ ذکر کړی دی. دارنګ یو بل حدیث کې د تراویح لفظ دی. عن ابي الخصيب
قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 تراويحات 20 ركعة. بيهقي جلد 2 صفحة 496. د ابو الخصيب نه روایت ده چې حضرت سوید ابن غفله مونږ ته په 5 تراویحاتو 60 رکعاته تراویح راکولې. یو بل روایت کې هم د تراویح لفظ وګوره. عن سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم في رمضان 5 تراويحات ويوتر ب3. مصنف ابن ابي شيبه حديث نمبر 1690 د حضرت سعيد بن عبيد نه روایت ده چې د حضرت علي بن ربيعه التابعي به مونږ ته 60 رکعاته تراویح راکولې. دا د تراویح لفظ ما درته ثابت کې. زه وکټوریانو ته چیلنج ورکوم. ګوره یو ترویحتن یو ځل آرام ته وای. د 4 رکعاتو نه وروسته یو ځل آرام ته ترویحتن وای. نو چې د 4 رکعاتو نه وروسته یو آرام وکړي دا یو ترویحه شوه. 4 رکعاته یوه ترویحه ده. 8 رکعاته ترویحتان دي. 8 رکعاته او چې د 8 نه زیاتې شي نو بیا ترېنه تراویح جوړیږي. نو دا تراویح دا لفظ هم په دې دلالت کوي چې دا د 8 نه زیاتې دي. وکټوریانو ته زه چیلنج ورکوم. زما دې چیلنج ته دې جواب راکړي. د وکټوریانو عمل دا دی چې دوی 8 رکعاته کوي او دا 8 رکعاتو ته تراویح وای او دا بیا په مسجد کې 2 رکعاته کوي. ټوله میاشتې په جماعت سره کوي او ختم القرآن پکې کوي. دا 5 خبرې دي. دوی دې ماته دا په یو حدیث کې ثابتې کړي. 8 رکعاته د دې سره د نبی علیه السلام نه د تراویح لفظ موږ د صحابو نه ثابت کړو. خو دوی خو صحابه نه مني. نو ګوره اوله خبر دی دوی د تراویح 8 رکعاته. دویم د 8 رکعاتو سره د تراویح لفظ. دریم دوی 2 رکعاته کوي. 2 رکعاته. دریم ټوله میاشت په جماعت. پنځم ختم القرآن سره. دا 5 خبرې دي دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ثابتې کی. او که تاسو مونږ ته وایي چې 60 رکعاته د دې سره د تراویح لفظ او دا بیا 2 رکعاته ټوله میاشت په جماعت او د ختم القرآن سره زه درته د 1.5 احادیثو نه ثابتوم. خو مونږ ته آثار د صحابو حجت دی. احادیث او آثار دا دواړه به درته ذکر کوم انشاءالله. دا 5 واړه خبرې به درته ثابتوم.